یې دا وکسئ که نه دا چرچڼې دي دا غونډې ګوره دا وکسه چا څاروي ته اچولې دي او دغه یوه د مو په لوس ښه ده مطلب د دی چې چا کړي وي د خدای کور ړنګ کي چې ته د خدای سره دومره په جنګ یې چې دغه او ته شی وخوري دا خو د الله پاک تقسیم دی د الله پاک سره جنګ کې بیا خلک ګیلې کوي چې برومینه نشته دی دا نشته دی په خدای قسم چې تو په جنتې په لمنځه وبخشي چې افیرز ته ټیک نه وي دا وکسه دا وینه وکسه دا کوره مړه کړې ده دا وکسئ دا وکسه ته د خدای کور دا سړان کا لکه څرنګه چې دا چغېږي دا وکسئ دا خدای وکسه دا وکسئ دا آیا دغه وړیکې مرغۍ د لوسه مطلب چې زار ور کوي آیا دا د خدای سره جنګ نه دی دا خو خپل حساب وړي خپل چې الله پاک تور د تل کلی دی بیا خو یای چې ظلمینه دی بارومینه دی ظلمینه دی بیماری دی الله دا انسان راګیا ظلم کې بهرحال اوس په دې شي باندې مو پیرا یقین دی چې په انسان باندې چې تشای هر دریمي کیم د الله پاک غضبینه وي تشای وي دغه کمپلیټ 100% د اعمال د کردار نتیجه وي چې د خدای پاک انسان باندې بیماری ورولي ذلیلوي دا دغه برکات وي اوس آیا ملګری تو سوچ وکړي دا وړیکې شایو تشای وخوري دا چرچڼې دغه چرچڼې ته زار اچول یا دغه مړول زه خو وایم چې دا د الله پاک سره جنګ دی او څوک چې د الله سره جنګ کوي بیا د هغې کنسیکوینسز ډېر ضرر غوځي بهرحال دا ویډیو مو چې ملګري تاسو ته معلومات ته پر شیر کړ چې داسې وخت نن سبا داسې ظالمون خلک خشته چې هغه خلک ته زار اچوي او چرچڼې غوندې شي ته زار اچوي الله د خپل مال ور سره وکړي الله د خپل بدلا ځنه وکړي موږ دا د وکړي نور خو ته نشي ویلای